أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم. सूरत बकरा द्वेम सिपारा आयात नंबर 145। वलइन अतैत अल्लज़ीन ऊतुल किताब बिकुल्ल आयतिन मा तबिउ क़िबलतक दे आयात मुबारक के अल्लाह पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम का द यहूद द कुफर इनाद और मुखालफत खबर वर्कई कि कचरे पैगंबर अलैहिस्सलाम हर किस्मा दलील और निशानी दी पेश की पदे खबरा च बैतुल्लाह त मखकवल दा सिर्फ द अल्लाह पाक पा हुक्म बांधी दी और दे के हिस किस्मा नफसानी ख्वाहिश या कौमी तअस्सुब निश्ता ब्याम दी द नबी अलैहिस्सलाम द खबर इत्तिबा न कई और खपल क़िबले त मखकवल च द द्वी यो ख्वाहिश कर दे दिले ने परेगी पर क़िबले त मख परे खोदल परेगरा द द्वी दा कोशिश दे च द्वी ता और स्ता मरगरी द हक क़िबले बैतुल्लाह न वापस वाड़ पदे मजबूर की च बैतुल मुक़द्दस समझ अगर च द्वी दा कार निशी कोले ज़का च तो द अल्लाह दा हुक्म ताबे और द अल्लाह दा तरफ ना द बैतुल्लाह तरफ त मख गर्ज़वलो बांदे क़तई वही और इल्म ता तरागले नो द क़तई हुक्म दरातलो न रस्तो ताबंदे द उचित दरजे पैगंबर द पारदान नामुमकिन रा कि त द खुदा हुक्म प्रेग दे और द दी द ख्वाहिशात ताबेदारियों की न द दी द क़िबले ताबेदारी निशी केरे और द दी पखपलो के बाज़ द क़िबले ताबेदारी ने की चाजान द पारा पखपल ख्वाहिश या क़िबला मुक़र्रर का और चाबला मसलन यहूदो बैतुल मुक़द्दस क़िबला जान ला मुक़र्रर करेगा नस्वारा द बैतुल मुक़द्दस मशरिकी तरफ मुक़र्रर करे न च कल द द्वी पखपलो के मुवाफ़क़त निशी केरे न द मुसलमानानो न द मुवाफ़क़त तवक़्क़ो कवल बेवकूफिया द दीना द वही और क़तई हुक्म रातलो न पस द दे खबर तसव्वुर निशी केरे दा नामुमकिन रा कि त दे द द्वी ताबेदारियों की फरस का कचरता द द्वी द ख्वाहिशात ताबेदारी ओकरला تا ته وحی راغلی ده او دی نه پس دې د دوی د خواهشاتو تابعداري وکړه یقینا ته به بیا د بې انصافو نه شمېرلی کېږي او ستا بې انصافه کېدل او ظالم کېدل ناممکن دي
ځکه چې ته معصوم پیغمبر یې نو د دې وجې نه دا ناممکنه ده چې ته د دوی د قبلې تابعداري وکړي. ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب او کچره ته راتګ وکړې الذين هغه خلکو ته اوتوا الكتاب چې کتاب ورته ورکړی شوی دی کچره ته راتګ وکړې هغه خلکو ته چې کتاب ورته ورکړی شوی دی بكل آیة په هر قسمه دلیل سره ما تبعوا قبلتک نو دوی به ستا د قبلې تابعداري ونه کړي وما انت بتابع قبلتهم او نه یې ته تابعداري کوونکې د قبلې د دوی وما انت بتابع نه یې ته تابعداري کوونکې قبلتهم د دوی د قبلې وما بعضهم بتابع قبلة بعض او ندی دا اهل کتاب بعض د دوی تابعداري کوونکې د قبلې د بعضې یهود د نصوارو د قبلې تابعداري نه کوي نصوارا د یهودو د قبلې تابعداري نه کوي ولئن اتبعت اهواءهم او کچرې ته تابعداري وکړې د خواهشاتو د دوی د یهودو خواهش دا دی چې بیت المقدس ته مخ کا دې ته خواهش وي بیت المقدس طرف ته د منځ په حالت کې مخ کول الله د یهودو خواهش ورته وویل حال دا چې بیت المقدس ته د دوی مخ کول د دوی په شریعت کې یو شرعي حکم و خو په شریعت محمدي کې منسوخ شو انساني طبیعت داسې دی چې دی په یو شرعي حکم باندې عمل کوي تر دې چې د وخت تېرېدو سره دا یو طبعي خواهش او مذهبي روایت جوړ شي بیا چې کله د الله د طرف نه د هغې خلاف حکم راشي نو د ده دپاره زوړ حکم پرېښودل او په نوي حکم عمل انتهایی مشکل شي نو په دې وخت کې په زوړ حکم عمل کول او د نوي حکم نه روګرداني کول یقینا چې خدا پرستی نه ده بلکې خواهش پرستی ده او همدغه وجه ده چې په شریعت محمدي کې په منسوخ شوي احکامو باندې عمل نشي کېدی په شرعي احکامو کې د خدای پاک د طرف نه د نسخ او د تبدیل همدغه فایده ده چې د خدا پرست او خواهش پرست په منځ کې فرق راشي ولئن اتبعت اهواءهم کچره ته تابعداري وکړې د خواهشاتو د دوی من بعد ما جاءك من العلم رسو د دې نه چې تا ته علم راغی انك اذا لمن الظالمين بېشکه ته به دغه وخت کې د بې انصافو نشې الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خلق آتيناهم الكتاب چې موږ ورته کتاب ورکړی دی يعرفونه هغوی پیژني د پیغمبر علیه السلام لره كما يعرفون أبناءهم لکه څرنګه چې دوی پیژني خپل زامن د پیغمبر علیه السلام دا خواهش و چې د مسلمانانو قبله که د اهل کتاب دوی اومني او نورو خلکو ته د شک شبهې اچولو کوشش نه کوي
ندا بزما د نبوت او د رسالت د حقانیت یو دلیل شي د خلکو په زړه کې به څه شک شبه پاتې نه شي. نو الله پاک پیغمبر علیہ السلام ته فرمایي چې اهل کتاب تا ښه پیژني، ستا د نسب قبیلې د پیدایش ځای د اوسېدو ځای د شکل صورت د ښکلې اوصافو احوالو نه ښه خبردار دي، په دې پوهېږي چې ته په حقه پیغمبر یې، داسې پیژني لکه خپل زامن چې پیژني، چې لیدلو سره بغیر د سوچ فکر نه بغیر د تردد نه پیژني چې دا مې زوی دی. خو دا خبره بعضې ظاهروي او بعضې سره د پوهې پټوي. نو په دې خبره پټولو باندې هېڅ هم نه کېږي. حقه خبره همغه ده چې د ستا د رب د طرف نه ده. الذين آتيناهم الكتاب، هغه خلق آتيناهم الكتاب چې موږ ورته کتاب ورکړی دی. اهل کتاب دی يعرفونه، هغوی پیژني دی پیغمبر علیه السلام لرا کما يعرفون ابناءهم، لکه څرنګه چې دوی پیژني خپل زامن. دلته سوال دا دی چې الله پاک داسې فرمایي چې دوی پیژني پیغمبر څنګه چې خپل زامن پیژني. نو داسې الله ولې ونه ویل چې دوی دا پیغمبر داسې پیژني لکه څنګه چې خپل ځان پیژني؟ داسې ولې نه وي؟ د دې سوال جواب دا دی چې د خپل ځان په باره کې دومره علم بنده ته نه وي څومره چې د خپل بچي په باره کې وي. لکه انسان ته د خپل بچپن هغه ابتدایي ورځې هغه نه دي یادې. یو انسان ته هم دا نه دي یادې چې زه پیدا شوم او زما عمر سرکلی وشو، زما دا کار وشو هغه وشو. دا څیزونه چاته نه دي یاده. او د خپل زوی پیدا کېدل، هغه عمر، عقیقه وغیره، هغه ټول حالات معلوم دي، د ځان ورته نه دي معلوم. سړی چې بېهوشه شي خپل حال ورته نه دی معلوم، او که زوی یې بېهوشه شي نو دی ورته ګوري دغه مې زوی دی او ناجوړه خدای دې جوړ کړي. نو ځان بنده دومره نه پېژني لکه زوی چې څونه پېژني. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، دوی پیژني دا پیغمبر علیه السلام لکه څرنګه چې دوی پیژني خپل زامن. بیا داسې ولې نه وي چې دوی دا پیغمبر علیه السلام داسې پیژني لکه خپل پلار چې پیژني؟ د پیغمبر علیه السلام د معرفت تشبیه د خپل پلار سره معرفت سره یې ولې ورنه کړله چې دوی داسې پیغمبر پیژني لکه خپل پلار چې پیژني؟ د دې سوال هم جواب دا دی چې پلار ته د زوی معرفت او پیژنګلو زیاته حاصلوي په نسبت د زوی پلار ته. زوی ته دا پته نه لګېږي دې دنیا کې نو موجود او پلار موجودو. پلار پیدا شو، زلمی شو، واده یې وکړ، د واده نه پس دا زوی پیدا شو، تر دغې ورځې پورې خو دې زوی ته د پلار دا هېڅ عالم نه دی معلوم. بیا وروسته چې پلار یې وپېژنو بابا بابا ویلې ورته شروع کړو، دغه ورځ هم دته پوره نه دي یادې. او زوی چې پیدا شو نو د پیدایش نه تر اخره پورې پلار ته معلوم دی. نو داسې الله نه فرمایي یعرفونه کما یعرفون آباءهم، نو د پلار سره تشبیه ورنه کړه.
نو دا تشبیح خلاصه دا شو چې یهودو ته د پیغمبر علیه السلام رسالت او نبوت په حیثیت باندې پیژنګلو د خپل ځان نه د خپل پلارانو نه د خپل زامنو نه زیاته حاصله ده سره د دې د پیغمبر علیه السلام د نبوت نه انکار کوي نو دوی سره د پوهې حق پټوي دیده دانسته حق پټوي خو د دوی په دې چلونو باندې هېڅ هم نه کېږي نو پیغمبر علیه السلام ته تسلي شوله چې حق همغه دی چې ستا د رب د طرف نه دی ته د دوی د پراپیګنډې د وجې نه په شک کې کېږه مه فلا تکونن من الممترین پس مه کېږه ته د شک کوونکو نه د پیغمبر علیه السلام خو شک نه کوي پیغمبر علیه السلام شک کوونکی نه دی خو امت ته اورونه مقصد ده چې تاسو په شک کې مه کېږئ د پیغمبر علیه السلام د رسالت په باره کې الذین آتیناهم الکتاب هغه خلک چې موږ ورته کتاب ورکړی دی یعرفونه هغوی پیژني دی پیغمبر علیه السلام لره کما یعرفون ابناءهم لکه څرنګه چې دوی پیژني خپل زامن وان فریقا منهم بېشک یو ډله د دې کتابیانو نه لیکتمون الحق حق پټوي وهم یعلمون او دوی پوهېږي الحق من ربک حق واضح دی ستا د رب د طرف نه فلا تکونن من الممترین پس مه کېږه ته د شک کوونکو نه اے د قرآن مخاطبه تر قیامته پورې ته د قرآن په باره کې او د پیغمبر علیه السلام په باره کې شک کوونکي مه جوړېږه ولکل وجهة هو مولیها فاستبقوا الخیرات دې کې د قبلې د بدلېدلو حکمت الله پاک بیانوي د الله پاک یو عادت په دې جاری دی چې د هر چا لپاره یو قبله مقرر ده چې د عبادت په وخت کې هغې طرف ته مخ کوي د حضرت ابراهیم علیه السلام په شریعت کې قبله خانه کعبه وه د حضرت موسی علیه السلام په شریعت کې قبله بیت المقدس وه نو شریعت محمدیه هم یو مستقل شریعت او دین دی د دې لپاره هم یو خاص قبله مقرر کول پکارو او دا مقرر کول د الله په حکم باندې به کېدل ځکه چې یو طرف هم بذات خود قبله نه ده بیت الله یا بیت المقدس په خپله قبله نه ده بلکې الله قبله کړې ده نو چې الله کم طرف قبله جوړه کړي بس همغه قبله وي نو الله ستاسو دپاره قبله مقرر کړه د ای مسلمانانو تاسو نور د قبلې په هکله زیات بحث و مباحثه پرېږدئ او اصل مقصد نیک کارونه کول دي نو دغه اصل مقصد نیکو طرف ته په تلوار ورشه فاستبقوا الخیرات نیکې کارونو ته په تلوار باندې ورشه قبله بذات خود مقصود نه ده بلکې دا د عبادت د ادا کولو یو ذریعه ده او اصل مقصد د الله حکم منل دي نو چې د الله حکم کم طرف ته د مخ کولو راشي هم په هغې باندې عمل وکړه بیا په دې بحثونو جګړو کې وخت مه ضایع کوه ډېرې داسې خبرې دي چې په دنیا کې په بحث باندې نه فیصله کېږي او اصل حقیقت به په آخرت کې ښکاره کېږي او ورځ د آخرت حقه ده الله پاک به په آخرت کې ټول مخلوق ځان ته حاضروي چې د دنیا په کومه حصه او کوم ګوټ کې څوک اوسېږي الله پاک به په آخرت کې حاضر کړي او چا چې د الله په حکم کم طرف ته عبادت کړي وي الله پاک به د هغې ثواب ورکوي او چا چې د الله حکم نه غیر
د خپل نفس او خواهش مطابق بل طریقه اختیار کړي هغه به د عبادت د ثواب نه محروم وي بلکې د الله د حکم په مخالفت باندې به ورته عذاب ورکیږي او الله په دې قادر دی چې د دنیا د ګوټ ګوټ نه خلک راجمع کړي ځان ته پیش کړي ولکل وجهة د هر چا د پاره یو طرف وي یعنې قبله وي هو مولیها چې دې مخ کوونکي وي دغې قبلې ته فاستبقوا الخیرات پس تلوارو کې د نیکو کارونو ته جلتیو کې د نیکو طرف ته اینما تکونو یأتی بکم الله اینما تکونو هر ځای کې چې تاسو یأتی بکم الله الله برا ولی تاسو جمیعا ټول د دنیا په هر حصه کې چې هر زمانه کې چې نو د قیامت پر ورځ باندې الله خپل ځان ته پیش کړي اینما تکونو هر ځای کې چې تاسو یأتی بکم الله الله برا جمع کی تاسو را به ولی تاسو جمیعا ټول ان الله بشک الله پاک علی کل شیء قدیر په هر څیز باندې قادر دی ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام او د هر ځای نه چې وځې ته ومن حيث خرجت د هر ځای نه چې وځې ته سفر د پاره فول وجهك شطر المسجد الحرام پس وګرځوه مخ مبارک خپل طرف د مسجد الحرام ته وانه للحق من ربك او بشکه دا حکم حق دی ستا د رب د طرفنا وما الله ندی الله پاک بغافل ناخبره عما دا اغسنا تعملون چې تاسو کوم عمل کوئ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام او د هر ځای نه چې ولیت فول وجهك پسوار و مخفل شطر المسجد الحرام طرف د مسجد الحرام ته وحيث ما كنتم او هر ځای کې چې تاسو فولوا وجوهكم نو تاسو وګرځوئ خپل مخونه شطره طرف د مسجد الحرام ته لئلا يكون للناس دې دپاره چې پاتې نشي د خلکو دپاره علیکم فتاسو باندې حجة څه دلیل الا الذين ظلموا منهم مگر هغه خلک چې د دوی نه ظالمان دي فلا تخشوهم پس مه یریږئ د دوی نه واخشوني او ما نه ویریږئ ولأتم نعمتي علیکم بل دې دپاره چې پوره کړم په تاسو باندې نعمتي خپل نعمت ولأتم نعمتي علیکم دې دپاره چې پوره کړم خپل نعمت په تاسو ولعلکم تهتدون دې دپاره چې تاسو په هدایت شئ د قبلې د بدلېدلو نور حکمتونه دې کې بیانېږي او د تمهید په طور باندې د قبلې د بدلېدو دا حکم مکرر بار بار ذکر کیږي وسره د تحویل د قبلې حکم عام مسلمانانو ته کیږي او بیا بیت الله طرف ته د مخ اړولو حکمت ذکر کیږي په تورات کې ذکر و چې د حضرت ابراهیم علیه السلام قبله خانه کعبه ده او د نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم قبله دو قبلې وی دی به ذو قبلتین وي نبی القبلتین وي په تورات کې وي چې د ابراهیم علیه السلام قبله بیت الله او نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم به نبی القبلتین هغه پیغمبر چې د دوو قبلو خاوند دی څه وخته پورې به بیت الله ته بیت المقدس ته مونځ کوي او بیا به بیت الله طرف ته مخ کوي نو که چېرې نبي علیه السلام ته د بیت الله طرف ته د مخ اړولو حکم نه وي راغلی
یهودو به دا الزام خامخا لګو چې زمونږ په کتابونو کې د نبي اخر زمان صلی الله علیه وسلم علامه دا ښودلې شوې ده چې دی به د بیت المقدس طرف ته د مخ کولو نه پس بیت الله طرف ته مخ اړوي. حال دا دی چې دی پیغمبر خو بیت الله ته مخ نه که، صرف بیت المقدس حکم پاتې وي او بیت الله طرف ته حکم نه وي راغلی. دی به وایي چې په تورات کې داسې او دی خو هغسې نه دی. مشرکانو د مکې به دا ویل چې دا نبي د ملت ابراهیمي دعوه هم کوي او بیت الله طرف ته مونځ نه کوي، حالانکه بیت الله د حضرت ابراهیم علیه السلام قبله ده. نو چې بیت الله ته د مخ کولو حکم راغی نو د دواړو اعتراض او الزام ختم شو. البته چې کوم بې انصافه خلک دي او هسې بې سره حق مقابله کوي، هغوی به اوس هم څه ناڅه الزامونه لګوي. مثلا قریش به وایي چې دې پیغمبر ته اوس زموږ د قبلې حقانیت معلوم شو، اوس یې زموږ قبله خوښه کړه او داسې په مزه مزه به دې زموږ نور حکمونه هم ومني. او یهود به وایي چې اول یې زموږ قبله حقه ومنله خو وروسته بیا د حسد او نفسانیت په وجه خپله رایه پرېښودله. نو د داسې بې انصافو د پروپیګنډې هېڅ پروا مه کوه. د دوی د پروپیګنډو په وجه د خدای حکمونه مه پرېږدئ، ځکه د پروپیګنډې زور څه لږ وخته پورې وي او بیا په خپله ختم شي. ما نه ویرېږئ، زما په حکمونو باندې پوره استقامت سره عمل کوئ. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، د هر ځای نه چې اوځې ته سفر ته پس وګرځوه مخ خپل دې طرف ته مسجد الحرام طرف ته. وانه للحق، بېشکه چې دا حکم حق دی من ربک ستا د رب د طرف نه. وما الله، او نه دی الله پاک بغافل انا خبر عما دا هغه څه نه تعملون چې تاسو کوم عمل کوئ. ومن حيث خرجت، د هر ځای نه چې اوځې ته فول وجهك شطر المسجد الحرام، نو واړوه مخ دې په طرف د مسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم، او کوم ځای کې چې تاسو نو واړوئ مخونه خپل شطره په طرف د مسجد الحرام. لئلا يكون للناس عليكم حجة، دې دپاره چې پاتې نشي د خلکو دپاره په تاسو باندې څه دلیل. الا الذين ظلموا، مگر هغه کسان چې بې انصافه دي. فلا تخشوهم، پس مه یریږئ تاسو د دوی نه. واخشوني، او ویریږئ زما نه. ولأتم نعمتي علیکم، دې دپاره چې پوره کړمه نعمت خپل په تاسو باندې. ولعلکم تهتدون، او دې دپاره چې تاسو په هدایت باندې شئ. ولأتم نعمتي علیکم، دا بل حکمت د قبلې د بدلېدو دی. الله فرمایي چې بیت الله ته د مخ اړولو حکم دې دپاره ما وکړ چې زه په تاسو باندې خپل نعمت پوره کړم چې په مانځه کې د ټولو نه افضل او اعلی عبادت چې دا مونځ دی، په دې مانځه کې ستاسو توجه افضل قبلې ته راشي. نو دا بهترین طرف ته د مخ اړومه چې ستاسو مخ بهترین طرف ته راشي. او بل دې لپاره چې د دې طرف کم انوار او برکات دي، ستاسو منځونو کې دغه برکتونه راشي، منځ دې برکتي شي، نو ستا د دین پوروالی به راشي. ولأتم نعمتي علیکم، دې لپاره چې زه پوره کړم خپل نعمت په تاسو باندې. افضل ترین قبلې ته مې د مخ واړو چې د دې قبلې انوار او برکات ستا په مانځه کې راشي، منځ به دې ډېر بهترین شي، ما ته به پې ډېر نږدې شي. ولعلکم تهتدون، بل دې دپاره چې تاسو په هدایت باندې شئ. دا د قبلې د بدلېدو بل حکمت دی. نور امتونه د دې قبلې د برکاتو نه محروم
او ستاسو دې مقام ته رسېدی نشي. دې کې مسجد الحرام ته د مخ اړولو حکم 3 ځله مکرر ذکر شو. فول وجهک په قرآن شریف کې بے فائدې تکرار نه کیږي. عامو کلامونو کې هم بغیر د فائدې نه تکرار د کلام خرابي ګڼلی شي. په دې مقام کې د دې تکرار څه فایده ده؟ نو فائدې عالمانو ویلي دي. اول دا چې د قبلې تحویل په شریعت کې اولنی داسې حکم و چې په دې کې سابقه حکم منسوخ شو او د هغې په ځای بل حکم راغی. د دې واقعې سره د اسلام مخالفینو ته د پروپیګنډې اعتراضونو او الزامونو یو زبردسته موقع په لاس راغلې وه او دوی هم د دې موقع نه د پوره فایدې اخیستلو کوشش کو او د اسلام او د پیغمبر علیه السلام خلاف پروپیګنډه کوله. د دې اثر په بعضې مسلمانانو باندې دا کېده چې دین په شک او تردد کې واقع شي او بیا دا ممکنه وه چې دوی ته خیال راته چې دا حکم بدل شي او زوړ حکم بیا نافذ شي. نو په داسې موقع کې د مخالفینو پروپیګنډه په ډېر زور او قوت کې وي. نو د انسان په زړه کې دا خبر راتلی چې دا حکم چې کوم د پروپیګنډې ذریعه ګرځېدلې ده که دا بدل شي د دې په ځای داسې حکم راشي چې د پروپیګنډې ذریعه نه جوړېږي. د انسان یو فطري او طبعي خواهش وي. نو ممکنه ده چې د بعضې مسلمانانو په زړه کې دا طبعي طور خواهش راغلی وي چې که چېرې دا حکم واپس زوړ حالت ته لاړ شي نو دا به ښه وي. نو الله پاک بار بار 3 ځله دا حکم راولېږه او د دې خبرې پوره اهتمام سره بیان وکړه چې بیت الله طرف ته مخ کول حکم قطعي دی، همیشه دی، د دې منسوخ کول زما اراده نشته. تاسو هم پوره اهتمام او استقامت او اعتماد سره په دې حکم کلک ودرېږئ. د مخالفینو د پروپیګنډو هېڅ قسم اثر مه اخلئ او د مخالفینو د طرف نه د سختې پروپیګنډې په جواب کې د یو حکم او فیصلې تاکید او مضبوطوالی د منونکو زړونو ته تقویت او اطمینان ورکوي او مخالفین د خپلې پروپیګنډې د تاثیر او د هغې نه د فیضو حاصلولو نه ناامیده کوي. نو خدای پاک حکم وکړه چې دې پروپیګنډو طرف ته توجه مه کوئ. د یوه وجه شوله چې بار بار حکم وشو. دویمه وجه دا ده فایده چې بعضې عالمانو د تکرار دا وجه بیان کړی چې اولنی آیات خاص د حرم اوسیدونکو په حق کې وي، دویم آیات د جزیرة العرب د اوسیدونکو په حق کې وي او دریم آیات د ټولې دنیا د اوسیدونکو په حق کې وي. او بعضې عالمان وایي چې اولنی آیات د احوالو عاموالي ته اشاره کوي، دویم آیات د ځایونو عاموالي ته اشاره کوي او دریم آیات د زمانو د عاموالي دپاره دی. یعنې په ټولو احوالو، په ټولو مکانونو، په ټولو اوقاتو کې مسجد الحرام طرف ته مخ اړوه. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ابراهيم عليه السلام چې د کعبې بالیو دا هغه د دوو دعاګانو ذکر مخکې الله پاک کړی دی. آیت نمبر 120 کې د حضرت ابراهیم علیه السلام د یوې دعا ذکرو چې یا الله خانه کعبه د خلکو د اجتماع او د عبادت ځای او د امن ځای جوړ کړه، مثابة للناس و امنا. یو دا دعا یې کړې وه چې خدای خانه کعبه دې کې خار آباد کا
खाना काबा द थोड़ी दुनिया द खल्क द रातलो द इज्तिमा द इबादत से जोड़ का द अमन से जोड़ का। आयात नंबर 129 के बल दुआ दा या अल्लाह जमा पदे औलाद के द द्वीन यो पैगंबर पैदा का कि दफ्तार आयातुन तिलावत कई द किताब द हिकमत तालीम वर कई द ज़ाहिरी बातिनी गंदगोना और मत पा कई नो दा सवाल दुआगाने द इब्राहिम अलैहिस्सलाम कबूली शिवी दी। खाना काबा द खल्क द इज्तिमायत और द इबादत द पारा क़िबला शुला और द दे जिक्र अल्लाह पमक के आयातुन के उको पदे आयात के अल्लाह पाक द इब्राहिम अलैहिस्सलाम द द्वे में दुआ द कबले दो जिक्र कई मुसलमानानो और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पता बेदारानो बांधाई उस बातन रहा कि मास्तासु द निकट वाला दुआगाने कबूली करी दी संग चे में बैतुल्लाह द तोल आलम क़िबला गर्जोला और देता में फजीलत और कबूलियत आम्मा वर कर दे हम दक करेंगे में द हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम द्वेम दुआ कबूल करा पता सु कि निस्तासु द जिन्स न पैगंबर रोलेगा अगत में हम द देर वे फजीलत और मकबूलियत आम्मा वर नसीब कर दे। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के तफसीर के लिखी इस्तजबना दुआ इब्राहीमा फी क़बूल बिनाइही बिजअलिही क़िबलतन मुस्तमिरतन मंगा कबूल करेगा दुआ द इब्राहिम अलैहिस्सलाम पकबलवल द बिना द काबे पगरजवल द दे द क़िबले हमेशा कमस्तजबना दुआअहू लकसरंग चे मंगा कबूल करेगा दुआ द फी बिअसतिही हाज़ा रसूल पराने के द दी पैगंबर के अल्लज़ी हुआ साहिब तिलकल क़िबला क्या कर दी क़िबले खावंदे कमा अरसलना फीकुम रसूलन लकसरंग चे मंगरा ले के लिए पता सु के पैगंबर मिनकुम सासु द जिन्सना यतलू अलैकुम आयातिना क्या गलुली पता सुबाने आयातुन ज़मन वयुज़क्कीकुम और पाकई तासु लरा द शिर्क और द कुफर द गंदगोना द गलत ख्यालात और गलत अकीदों द गंदगोना और द ज़ाहिरी गंदगोना वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमता और तालीम दर कई तासुता द किताबुल्लाह और द हिकमत वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून और तालीम दर कई तासुता खई तासुता मा अगस लन तकूनु तअलमून चितासु पिन पुइदे फज़कुरूनी अज़कुरुकुम पस याद वे मालरा अज़कुरुकुम ज़बयात कम तासुला वशकुरूनी जमा शुक्रिया अदा के वला तकफुरून और जमाना शुक्री मकवे फज़कुरूनी पस याद के मालरा मा यादवे और बलसो को म यादवे अज़कुरुकुम ज़बयात कम तासुला कि कम वक्त ता अल्लाह यादे अल्लाह पाक ता हम यादे हजरत उस्मान यो बुजुर्ग रे सहाबी ने यादो मा बल उस्मान दे अगर इस पदे पोएगा मा कि अल्लाह मा यादे अच्छा होते दास मो आया दास हुआ कि ज पदे पोएगा मा कि ज अल्लाह यादो वे ना हम दक्का से वे मा कि ज पदे पोएगा कि अल्लाह मा यादे वे तो पस पोएगे कि अल्लाह ता यादे वे दे आयात के अल्लाह फरमाई कि फज़कुरूनी मा याद के अज़कुरुकुम ज़बतासु याद कम न कि कम वक्त ज अल्लाह यादो मा नो द अल्लाह वादा रिश्ती लगा वक्त मा याद